حاجی بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر علينا هذا كتاب وتمم لناه بالخير يا فتاه يا فتاه وبك نستعين في أمور كلها ربي يسر علينا هذا كتاب وتمم لناه بالخير يا فتاه وبك نستعين في أمور كلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الحمد لله طول حمدنا لله مختص لله خاص شافور لله خاص الله رب العالمين چې رب دو مخلوقات دي عالمین جمع د عالم نه کنه ما سوى الله وصفاته د الله د ذات او د صفاتو نه ما سوا دي ټول تسوي عالم متعال رب العالمین چې رب د مخلوقات دي حمد الشاکرین زحمد ویم پشان د حمد د شکر کوونکو پشان د حمد د شکر کوونکو دا حمد الشاکرین دا منصوب بنزع الخافض دی هلکه حرف جر ترنا لری کړی شوی دی که حمد حمد تو که حمد الشاکرین دی د حمد ویم پشان د حمد د شکر کوونکو الکه عین حمد زنوی ما مصنف صاحب عاجزی وکړه چې عین حمد زنشم ویلې د شاکرینو چاغه انبیاء علیهم السلام دی اولیاء کرام دی صلحاء دی علماء دی هغه شان ته حمد نشم ویلې هغه پیخې د حمد کوما او دا دی پتر استره چې یا لکه پول پښولې مصنف صاحب سوکړه عاجزی وکړه حمد الشاکرین حمدتو که حمد الشاکرین زه حمد ویم پشان د حمد د شکر کوون شاکرین شکر کوون کی مالک شکر کوون کی چې انبیاء علیهم السلام اولیاء کرام دی بزرگان دی صلحاء دی شکر شکر تعریف خود رضی دلا تعظیم المنعم لكونه منعما كما في المختصر تعظیم المنعم لكونه منعما تعظیم د منعم دی لكونه د دې د وجه نشدا لكونه منعم د کېدلو د دې منعم نه چې د منعم نعمت کړي دی کنه ذهن دې پوره سیده چا د سخی ګړه وکړه چې د باندې اوس کړه امیر سیب او تو ته چې الله دې خوشاله کا جزاک الله الله دې سلور وړ جنت درکې ها مفتی فرید سے پتا و فرید یہ کہ فرمائی بعض وی چې اته جنت او بعض وی سلور جنت وی راجح داد چې دا سلور جنتونه دي سو جنتونه دي سلور جنتونه دي راجح داد چې سلور جنتونه دي دا ته دروازې دي او مجازن خلق اته یادوي ذهن دې پورا سره باجی نصوصو کې مشته دی خو لکه زبس مونږ هم دا ته وړه جنت ها څه شي
سدي ویلې خاجي خبره مې سره نو یالکه رشا شی در باندې اوس کله او تاو داغه خو تعظیم او اکرام چې الله دې خوشاله کړي الله دې خیرونه برکتونه درکړي دا شکر دې کړه دا تعظیم د منعم دی وکړو تعظیم المنعم لكونه منعما دا تعظیم عام دی بر سواء كان باللسان او بالجنان او بالجوارح په خلی باندې وی او په زړه باندې لکه دی وته دعا وکړه په خلی دی وته سونه ویلې لکه دی وته دعا وکړه ذهن له کور سره دا سنت طریقه ده چا د سره احسان وکړو هغه تربت نقد نشي ورکول له دعاګانې وتکوا دعاګانې وتکوا تر دې پورې چې تا تخکار شي دا خبره او ته په دې باندې مطمئن شي چې دا حق می پورا کو ذهن دې پورا سیدل ورږي دام به شکر نه یا لکه مسله باندې ذهن ورسېدل کو په جبه باندې او کو په زړه باندې او کو په جوارح باندې په خلی غږ نه کې او په لاس دې داغه تعاون او امداد وکړل ورږي ذهن دې پور رسیدل ورږي موټر سایکل دی اورل ذهن دې پور رسیدل ها څه خبرم کول ورږي دا د شکر تعریف حالکه یو بل تعریف هم د شکر شته ها صرف القوة بمقابلة النعمة صرف القوة صرف کول د قوت بمقابل النعمة ومقابل د سکی د نعمت صرف القوة صرف کول د قوت برابر حق باللسان او بالجنان او بال ارکان خیالک په مقابل د سکی وګوره مورد د شکر عام دی مورد شکر عام دی شکر ته په جبم ادا کولې شي زړه سره جواره مورد عام دی او متعلق خاص دی چې نعمت وي سبوي نعمت وي ذهنم پورا سیدل ورږي د شکر مورد عام دی او متعلق خاص عليك ابو الحمد دي حمد ستوي والصناء باللسان على جميل الاختيارية على جهة التعظيم سواء نعمة كان أو لا والصناء باللسان دا صنا د پس سرا فلسان باللسان پجب سرا الله دې خوشاله کړه صنا باللسان لکه على جميل الاختياري فاغ صفات او اختیاریو باندې چې چاستا خیلو ساتلو خصفات یا ته چې د چا صفات کې دا خصفات کې خدای صفات اختیاري دي غیر اختیاري نه دي لکه حسن اللؤلؤ حسن د لؤلؤ ناغه خدای اختیار کې نه دی غیر اختیاري دی مدح داغه نالکه هو الصناء باللسان على جميل الاختياري على جهة التعظيم لکه په جهت د تعظیم سره وي د زنه چې یو پیش په یو عام کس ته او تو بس هغه ترا مولوی صاحب او مفتی صاحب او بس پیش اجي صاحب دا دغه وتروي نو بس پاسه استهزاء کې نو دغه ته مدح هم نه وي
حمدم وتنوي دي تسخريه وي سو توي سخريه واستهزاء وتوي على جهه التعظيم فجهه دسسرا تعظيم سره یا لکه مسله باندې ذهن برابر خبره که په مقابل د نعمت کی وی سواء نعمتا کان اولا که په مقابل د نعمت کی وی الکه چا د سره خېګړه کړی وی او یا چا د سره خېګړه نیوی کړی ته داغه سره داغه صفاتو کې چې وکړو نو دې تر سوي لیکيږي حمد وتویل کیږي ذهن دې پورا شي خاج راځي حمد الشاکر والصلاه رحمت کامله دی والسلام سلامتی دی على خير البريه باغ بهترین د مخلوقات باندې محمدنا چنو می سره محمد صلی الله علیه وسلم وآله او په اولاد د محمد صلی الله الطیبین چې پاک دی په اعتبار د ظاهر سره الطاهرین او پاک دی په اعتبار د باطن سره او یا عکس سوال الطیبین پاک دی په اعتبار د باطن سره الطاهرین پاک دی په اعتبار د ظاهر سرا نو خلق کی کنا دا رد شو په خوارج باندې کنا سوچ جرح کوي په اهل بیت او هغه باندې مراد شو او یاد آل حسبی او نسبی دواړه مولا مراد آل حسبی او اصحاب کرام هم پکې داخل شو پاغي باندې قال رسول الله